بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم. دا د فرعون او د موسی علیه السلام چې کومه معرکه شروع ده نو د همغه سیاق دی همغه سبقونه دي دا مخې ته روان دي. چې کله موسی علیه السلام دعوت پیش کو او هارون علیه السلام د هغې وضاحت وکړو او دا حجت په دې باندې بالکل واضح شو او د فرعون څخه هیڅ جواب پاتې نشو نو فوراً د خلکو د خیال د بدلولو لپاره یو حیله او یو بانه ولټوله چې هلکه درباریانو یو خو ماته ګورې ستاسو بل معبود سوا زما نه معلوم نه دی یعنې ستاسو لا بل معبود هم شته لکه کوم چې دا موسی وایي. دویم دا چې دی دا کومه دعوه کوي نو دی په دې کې ماته دروغجن ښکاري نو حامانه ته داسې چل وکړه چې ته خښتې پخې کا او بټۍ سازی کا او داسې یو ماڼۍ او بنګله د اسمان طرف ته شروع کا. زما دا خیال دی چې زه په دې کې وخېږم هغه اله د موسی ته. زما په دې موسی دا خیال دی چې دی دروغ وایي چې زما اسمانونو کې زما خدای دی. دا اوس حامان به دې لګېلکاران ګوري خټه به کوي بیا به د هغې نه کچه خښتې سازوي بیا به په نورو چیږي او بیا هغې دپاره به بټۍ تیاروي او بیا په بټو کې به خښته دی کېږي بیا به دغه مینار شروع کېږي او دا به ډېر غټ وي هغه د اسمان هغه دغه پورې به دا رسۍ داسې بیا به دی خیږي او دی ګوري چې د موسی دا وایي چې زما رب ډېر شته او که نشته. دا هغه خبرې لا ټېله ورکول او د مجلس هغه روح بدلولو دپاره دا یو حیله او بانه دی د خدای دشمن پیش کړه. وقال فرعون یا ایها الملأ وویل فرعون ای درباریانو ای جرګې ای کبینټه ما علمت لکم من اله غیری زه پویه نه یم ستاسو لپاره په معبود باندې سوا زمانه چې ګندې ستاسو لپاره به دی بل معبود می. فاوقد لی یا حامانو علی التین پس اور بل کا ما دپاره ای حامانه په خټه باندې یعنی پخې خښتې سازي کا او فاجعل لی صرحا سازه که ما دپاره یو ماڼه یو ایوان اوچته آبادي سازه که چې داسې هېچا نه یې سازه کړي لعلی اطلع الی اله موسی کېدای شي چې زه وروخېږم هغه رب د موسی ته
او اطلاع حاصل کم. وانی لأظنه من الكاذبین، یقینا زه په دې موسی باندې ګمان کوم د دروغجنو. دی دروغ وایي چې زما اسمانونو کې رب دی او هغه چې کوم دی نو زه پیغمبر را لېږلی یم او دا حق یې ماله راکړی دی. نو دا زه په زما دا خیال دی دروغ. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر هو ځان غټ وګاڼه د فرعون، وجنوده او پوجونو ده پوجونه هم ځان سره په دغه تیل کې روان کړي په ځمکه کې بغیر الحق، په ناجایزه باندې. یعنی دا حق نه و چې دی ځان تکبر وکړي او یا د فوج تکبر وکړي. او وظنوا د دوی دا خیال و چې انهم الینا لا یرجعون، یقینا دا فرعون او دا پوجونه دا به موږ ته ګینې نه واپس کېږي. دا یې خیال او ګمان هم نه و. الله رب العزت چې دا دونه بدماشي ده وکړه نو الله رب العزت فرمایي فاخذناه وجنوده، پس اونیو منګه فرعون لره او د پوجونو لره، دا موږ په خپل ګریب کې واخیستل. فنبذناهم فی الیم، پس وغورځول موږ دوی لره، واچول موږ دوی لره په هغه جوور سمندر کې چې بحر قلزم دی. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، پس وګوره څرنګه یو اخر انجام د ظالمانو. فرعون او داغه فوج ظالمانو داغي آخري انجام څه شو. دقسې دا قریشیان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف را پاسېدلي دي او دا حیلې او بانې سازوي او پیغمبر ته دروغجن وایي او دا د دې کفر چې کوم راج په مکه کې دی په هغې باندې دی ډېر ځان معتبر او ډېر ځان ډېر لوی شی نه ګڼي. خو د هر ظالم عاقبت او انجام خساره او تاوان او تباهي او بربادي ده. د دوی انجام به همدقسې. وجعلناهم ائمة يدعون الى النار، ګرځولي موږ د فرعون او د دې فوج لره امامان او مقتداګان يدعون الى النار، چې خلق به اور ته راباله، اور ته به دعوت ورکو به خلکو لره اور طرف ته. ځکه چې دعوت ورکو خپل خدای طرف ته او دعوت ورکو دی ته چې دا موسی دروغ وایي، دې طرف ته خلق راباله چې د هغې نتیجه اور ته تلو. او یوم القیامت لا ینصرون، په ورځ د قیامت پر دوی امداد نشي کېدلی. دا ظالمان به دقسې پاتې. واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنة، او ورپسې که موږ په دوی پسې په دې ژوند د دنیا کې لعنتا لعنت لره. او یوم القیامت هم من المقبوحین، او ای به دوی په ورځ د قیامت باندې من المقبوحین مقبوحین دا په ورځ د قیامت باندې با ای دوی من المبعودین د هغه لرې کړی شو د رحمت الهي نه. د مقبوح معنا ده دو ترجمې دي. دا هم ترجمه ده چې مطرود شړلی شوی د الله د دربار نه، د څنګه چې سړی سپي شړي. او د مقبوح معنا چې کوم دی بد شکله هم دی.
ای بدوی په قیامت کې بد شکله تک تور مخونه به او تک شنې سترګې به او انتهایی به چې کوم دی بد ښکاري کېږي دا یې معنی ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى یقینا ورکړیو موږ موسی علیه السلام لا کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى پس تاغینا چې هلاک کړیو موږ اوسیدونکي د زمانې وړاندني لکه عاد شو ثمود شو قوم ابراهیم شو قوم مدین شو قوم شعیب او قوم لوط شو دا قرونی اولا دي او دا بصائره دا اسباب د لیدلو او د علمو یعنی دا کې دا یو نورو دا سی نورو چې په دې با سترګې د خلکو کولاوېدلې او وهدن او دا کتاب هدایتو رهنمایی و د خلکو ته درست لار ښودله ورحمتا او دا کتاب سبب د مهربانۍ و د دې قوم دپاره لعلهم یتذکرون دې دپاره چې دوی پن او نصیحت قبول کړي پنا او نصیحت قبول کړي دا د دې ترجمه وه یو څو خبرې زمونږه ذهن ته الله راواچولې یو دا خبره چې بیان ان فرعون کان علی علم بانه عبد مربوب لله وان الله هو رب العالمین دا فرعون چې وکنه دا په زړه کې په دې باندې مطمئنو چې زه بندې ما او د الله پاللې شوی ما او په حقیقت کې الله رب العالمین دی دا د یقین ته رسېدلې وه دا خبره خو بیا د حق د منلو نه څه شي بند که د حق د منلو نه خپل جاه خپل سلطنت او خپل شیخو دا د عربو دا شیخان چې ګمراه شو او بیلاری شو نو دا دغه مجاهدینو د غزا نه یریږي چې که دا انقلاب مضبوط شي او کلک شي او فلسطین بی اونیسی نو بیا زمونږ دا شیخی په خطره کې دي شیخی نه دي عیاشی دي دغه عیاشی بیا زمونږ په خطره کې دي نو دا کده د خدای دشمن ته خپلې ښځې راویستې او لاسونه یې ورسره د کافر سره ملاو کړه مؤمنان اول چې وو نو اشداء علی الکفار د صحابو صفت دی چې د کافر سره خپل لاس نه جامه به مور سره نه ملاوله او دوی ورسره خپلې ښځې ملاو کړي او دا د دوبۍ دا دوسان چې دي دوی خو ورته ښځې راویستې سرتور سره او په سپونو کې ورته ودرولې وي او هغوی به ورته را سرونه داسې کول دغه ته صرف دا یې ورته ونویل چې سجده ورته وکړئ چې په دې ښځو باندې ورته سجده هم کړی نو بیا به سړي به ښکاره فتوا پرې کړی و چې دا کافر شوي دي دا هغه بې غیرته دي د دې ولې دوی د دې مسلمانان نه دي ښه یقیني دي چې دا د غزا دا مجاهدین دا صحیح خلک دي دا د الله نظام د الله په ځمکه کې غواړي خو زما ورسره شیخي خرابېږي زما حکومت خرابېږي زه به پرې څه وکړم نو د دې وجې نه د هغه کافر پوجه کوي چې کوم هغې باندې ظلم کوي لګیا دي او دویم تقریر صفت العلو والاستکبار لفرعون وانه کان من العالی فرعون کې دا دوه ناکاره صفتونه علو او تکبر دا د جامه ګرځېدلې وه او دارنګې درېیمه بیانو کیف تکون عاقبت الظلمه دمار و فساد وګوره څرنګې آخر انجام د ظالمانو شو تباهي او بربادي شوه فرعون څه چلو شو
الله په سوکو په بحر قلزم کې د 7 लाख فوج سره 7 लाख فوج دا په بحر قلزم کې الله غرق. او نمبر 4 دعات الدعارة والحنى والزلل والشرك أئمة أهل النار. داعیان گمراهی تا بدعملی و بدچلنی تا شرک و کفر تا دعات چی دی اغا ائمه دا اهل النار دی اگه تا ائمه اهل النار دا غی لقب دی يدعون إليها دق اور تا خلق را بلی وهم لا يشعرون دا پاگلان پویگی نا. او پنځم بیان افضال الله تعالی علی بنی اسرائیل خلا خپل غورواله سوا فضیلت ذکر کوي په بنی اسرائیل به انزال التورات فیهم کتابا چې پای کې کتاب الله دی ته ورکو تورات شریف كله بصائر طول دا علم دلائل او د هدایت دلائل او د رحمت الهی دلائل تورات داسې کتابو. او دا بل خبره چې په سونه عمل کو دا قران زې په زې ویلي دي چې دا کوم دی د الله کتاب شاته چولیو او ظلم او زور او جبر په روان دي شو او د الله کتاب شاته ورزول. دغه څه زمونږ دا موجوده نام نهاد مسلمانان چې دي هغه د الله کتاب شاته چولې او د الله کتابه بند کړی دی. انګریز بند کړیو د انګریز شاګردانو وفادارو اقص بند وساته او دا دونه زمانه تیر شو د پاکستان او دا قرآن آزاد نشو. قرآن اقص بند دی او د انګریز کتاب اقص آزاد دی. او مونږ خو چې زما د خپل ژوند ته ګورم نو زه مسلمانانو ورځ په ورځ د انګریزانو خپل ور روان دي. د سونه وخت تیریږي او دوی دا مسلمانان شرابیان او کبابیان شو او پر خپل ملک پر خپل رزق باندې گزاره نه کوي او په مزو په چرچو په شرابونو کې وردن نشو. ناګي لپاره زمونږه یورپ ته او يهودو ته ضرورت راغی چې مونږ تینا سود راوالو دغه را خو بغیر د سود نه کیږي چې مونږ داګي نه سودونه رالو نو مونږ به داګي غلامی کو مونږ ورته خپل خزم رو باسو او مونږ باغی ته پوجیم کو مونږ باغی سلامیم کو او مونږ باغی غلامیم کو. او هغه شرایط اشاره کوي بلوزي هندستان بدمعشي وکړه په پاکستان باندې پاکستان جواب ورکړ نو آل پر خله دشمنو ویلي چې بند کړي جنگ او د سیاو نو چې ورې ته د دنیا تانه چې بند کما بوشتري دنیا تانه داري چې ته ماته وې چې ته بند کني بند نو دا ایمان پکې نه و. مګر بیا ورته هندو تاویږي راته ما را خیال دی چې غي بورته چې سامان بدل درکو او ټیم ولا ورکي او به پر پاکستان حمله وکړي. تاسو وګورئ چې تاسو نه بیا تاسو بدایي نه دا اوس په دای کې په غزا کې دا خبيث چې راغلی او عربو او د عربو خزي ورته ګډېدلې نو هلته په دې ورځ باندې چې کوم دی په غزا کې په هسپتال باندې بمباري وکړله او امریکي ساخت میزایل پکې استعمال کړ. امریکي ساخت د دې بوش سات شوي میزایل په مسلمانو 50 کسان شهیدان شو. دعا وکړه چې الله رب العزت موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او د سره الله موږ لپاره باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې الله راوړي. یہ لسو کار کے اللہ دی کامیاب کی سو کہ مخالفت کے اللہ دی ورته ہدایت کی خبر قسمت اللہ دی تباہ کی. اللہ زمونږ ټول ناراضي شي مشکلات د دنیا او د آخرت ته الله زمونږ حل کی. مشران دی الله زمونږ مردگان د زنانه نارینه مشران کشران ټول وبخي. د مسلمانانو سونو بیماران دی الله ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. الله زمونږ ټول ناراضي شي خاتمه زمونږ ټول